الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته مسلمانانو وروړو چې زمونږ وزیر خارجه انډیا ته درخواست وکړو چې مذاکراتو ته صنعت کېنه، دا ټولې خبرې موږ په مذاکراتو وکړو. د انډیا د جرنیل له مخه دا پیغام حکومت ته ملو شو چې موږ په پاکستان باندې حمله کوو. نو زه افسوس سره دا خبره کوم چې او بې غیرتو او مردارو او زناورو او بې غیرتو چې تاسو د غوا متیاز کوئ، تاسو موږ سره جنګ کولی شئ. الحمدلله موږ مسلمانان یو، الله مسلمانان پیدا کړي یو او په خپل دین، په خپل مذهب او په خپل نبی، په خپل اسلام هم ځان قربان دی. موږ تیار یو، موږ آرمي ته دا پیغام ورکوو چې د ارمان آرمي به موږ مخکې جنګېږو. او جرنیل صاحب تا ته موږ دا پیغام درکوو چې موږ به تا نه مخکې جنګېږو، ته صرف اډر وکړه. موږ په انډیا باندې یو انډیا له موږ ډېر یو، دا پښتانه ولې ډېر دي ځکه چې دا په اسلام مین دي، دا چې کوم دی په دین مین دي. او بیا موږ په دې باندې فخر کوو چې موږ له الله تعالی جنت پیدا کړی دی او دا شهادت دا د الله تعالی موږ ټول مسلمانانو ته راکړي، ځکه چې انشاءالله موږ به چې کوم دی جنت ګټو او دا مردار به دلته هم سېځلی کېږي او دوی به موږ انشاءالله دلته شمشادګاه جوړو، موږ به جوړو او دوی به پکې سېځو. او هلته الله تعالی ورته جهنم پیدا کړی دی، جهنم کې به سوځلی کېږي. نو جهاد فی سبیل الله موږ فخر کوو چې الله تعالی موږ مسلمانان پیدا کړي یو او په مسلمانانو کې بیا الحمدلله پښتانه پیدا کړي یو چې موږ نه مر نه یېرېږو. موږ هغه سیلاب یو چې په سونامي سیلاب موږ ته وایي، موږ په سرې ساریږو نه. د انډیا والا واورئ، د انډیا دوستانو تاسو هم واورئ، تاسو هم نه پرېږدو، د انډیا ملګري نه پرېږدو او موږ تیار یو، جنګ ته تیار یو او انشاءالله تیار یو. پاکستان زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد، پاک آرمی زنده‌باد، پاک آرمی زنده‌باد، پاک آرمی زنده‌باد، جهاد فی سبیل الله زنده‌باد. نعره تکبیر! الله اکبر!